مخته باب د مصنف رحمت الله علیه قایم کړ د باب المحافظة علی الاعمال. دی باب کې څه خیال غوړي څه کوم اعمال ونیسي که نه هغه باندې سړی مداومت وکړي، محافظت وکړي، هغه اعمال پرې نه ږدي. اول خو شه کوه چې اعمال رانیسمه، که اعمال در نیولو څه که نه بیا پرېږدمه سبب ورته ټینګې نه وي دا خوند نه کوي. سوره د واس کې مغوره رانیسه، یعنی نفلي شیانو نه مورد عبادت خو بس یا کوي، کوم فرض واجب دی خو نشي پرېږدول، خو بس یا کوي. خو د نور نفلي شیان څه دي دي دپاره ضروري ده څه چې شه کوي ارسوات یې به کوي. قال الله تعالی، الله ربی کریم فرمایی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا نه درغله وخت هغو کسانو دپاره چې هغوی ایمان راوړی د څه دوی زړونه ټیټ شي د الله ذکر ته، زړونه یې وډر شي، نرم شي. وما نزل من الحق، او کومې خبرې د حق نازل شي هغه دپاره زړه ټیټ شي. داسې وخت ورباندې نه راغله کله به دوی بې زړونه هغه کېږي. ولا یکونو کالذین، او کسانو په شان دي خو د نه شي که نه اوتو الکتاب من قبل څه هغو ته کتاب ورکړه شو مخکې څو یهودو نصارا فطال علیهم الامد، مدار باندې لا غونې اوږده څه شوله څه په قصد قلوبهم زړونه یې راساخ شولو. نه ده شی ته د نه شي بلکې هر شي د شي وکړي محافظت سره وکړي، کوم شی ونیسي بیا ما پرېږدي. لکه همدا شی ته رهبانیت یې رغا کړه او واله کې بیا ورباندې ټینګ نه شو، ورباندې لږه غونې خبره څه اوږده شوه ټیم نه بیا کور یې پرېږدلو. دي چې کوم شی رانیسي هغه واله نه بیا سوچ ورته وکړه چې ته بیا د اخره پرې کول شي که نه شي کول. داسې خو نه ایسته نه نیم کې پاتې شي بیا د زړه ورپسې شي ورته ټینګې نه شي. وقال تعالی وقفینا بعیسی بن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحبة. وقفینا بعیسی بن مریم، مخکې پیغمبرانو پسې به مو حضرت عیسی علیه السلام ولیږلو که نه، وآتیناه الانجیل د مو کتاب یې کړو انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، کوم کسان به د حضرت عیسی علیه السلام متبعین دي که نه هغو پسې روان دي د هغو زړونو کې مو څه ګرځوله ده رأفة ورحمه، نرمۍ او رحمت شفقت ورکې شته ده. ورهبانیة ابتدعوها، ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. هېڅ دو به د رهبانیت روبسلو، ابتدعوها منه روی بسلو شروع کړلو، دا خو ورباندې الله طرف نه و که نه، خو بس وخت هغونې طریقه وه شریعت نه وه خلافو. هسې کله یوه طریقه ډېره لازمه کړي بیا هغه کله کله د الله طرف نه لازمه شي سړي باندې، لکه کوم ټیم کې نبي موجود وي یوه هیرڅي نو دوی د رهبانیت والا طریقه څه کړله شروع کړله اختراع یې کړله. ما كتبناها علیهم، الله فرمي مور باندې فرض کړي ضروري نه وه کړې واله نه، خو دوی انده شی ته ځون ته هغه کړي وه. هغه نه بعد بیا مخته څه طریقه وشوه ورسره دو مقصد دا اوس الا ابتغاء رضوان الله، څه الله رضا ته لشي، خو فما رعوها حق رعایتها، ورسته بیا د هغه رعایت یې ونه کړی شو، لحاظ یې نه کولی شو. وقال تعالی ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها، ای خلکو د هغې لیونۍ ښځې په شان دې مه کېږئ چې هغې به واله کې د جامې مې وګنډلې ښې مزدورې بیا بیا به بیا ته یې سره پرې کړلې، لکه کما کله وه که نه چې به جوړ کړی بیا به څه کولو ما شابې بیا شلولو. دا خو لیونتوب ده که نه، ته عمل وکړې ورسته بیا ما عمل بربدوي. ډېر عبادت وکړو خو وروسته کېناستلې ماغزې کې غیبات ته اخته شولې، کو خلکو پسې د تبصیري شروع کړی له ماشاءالله ځونه د مبصر جوړ کړ د وچ کوچ چې شه تفسیري کې ضرورت نشته دو خبرو ته. ولا تکونو کالتي مه کېږئ د کمقلې ښځې په شان د نقضت چې هغې به ختمولو دوباره بې ړنګولو چې شه غزله خپل ګنډلي شوي شیان به ول وګنډلو بیا به ته اختیا شه ړنګولو. لکه ماشومان څه دي اول د وړوکو ماشومانو را جمع کړي که نه لی به له کورونه جوړوي که نه هغه ماشومان دي وروسته بیا لږه تېر کړي چې کله مړۍ ته نوځي لاس باجي لیدلي بویار شره جوړ کړي بیا یې خرپلوي. من بعد قوت، د ډېرې مضبوطۍ نه بعد څه ډېر به مضبوط شیان وګټلو انکاسه ټوکړي ټوکړي به وچولو بیا. وقال تعالی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کوه د خدای تر دې پورې چې ښه درته مرګ رغله نه وي که نه وره پرې به بس کوې نه منځ کې سټیپ نشته څه ته وایې یارې مو دپاره به چې ته ګیپ راشي چې بس دې ټیم کې عبادت ما کوه او داسې یا ورکې نه شو چې یاره عبادت کوه چې کله ښه ډېر عبادت وکړه هغه نه بعد به خدای راته وایي چې ما ډېر نسبتدار جوړ شوی و ځینه بعد عبادت مه کوه نه دور کې شته نه پیغمبر دپاره د طریقه نه درغلي پیغمبر ته خدای پاک مرګه پورې به د عبادت کوې داسې نه چې څو ورځې وکړي بس. دا خطایتونه نه دا خبره وخیله مخته ته څخه یو اما الاحادیث فمنها حدیث عائشه رضی الله عنها وکان احب الدین الیه، پیغمبر څنګه کوم دین خوښ ما داوم صاحبه علیه
چې صاحب وربنې شو کې کوم کاسي کوي څه هغه وربنې رمیشاوه کې وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل. یو سړی د لکه خوبیواله شولو اراده دی نه خو بس ور خوبیواله شو سترګې رپړکول شولې او کومه دی وظیفه د حزب وظیفې تیل شي کوم اوراد دي هغه نه پوتې شولو او عن شيء يبل د شای ځان بنیه خو منه فقره ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر کسبو ورځي دا غشون رو ګرځي سبې د مسبخین المنځمانس کی کنه دیا د سیماتلا د لکه دی مغه عبادت وکړه چې فرض واجب خنه وکنه کتب له کانما قرأه من الليل سیل کدي شپې شکړي مغه شو نیلې دي ان تلفي وشتدارك وشول رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله سے فرمایي سماته پیغمبر سمې شي عبد الله لا تكن مثل فلان فلان کی سړی پسند خو نشي سبوت شي عبادت پرې د کان قوم الليل هغه ټیم کې تهجد شروع کړي عبادت کول په ترک قیام الليل انا بعد قیام الليل پرې د متفقون علیه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة سے فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فاتته الصلاة من الليل څکله د شپې لمونځ ونه پوت شله من وجه صدار د تکلیف دی وجنه وغيرها بل سوجنه صلى من النهار 12 رکعه ورځ بدل رکعات کول وازد دی هغه تلفي وغيرها شوله تدارو شم د شیطانور عبادت ګرځي رواه مسلمن.